يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. درود شریف وای. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د مخکات کې د شکر ذکر وشو، د قدردانه د الله د نعمتونو. دی آیت کریمه کې الله وایي څوک در سره ظلم وکړي، د چانه څه تکلیف درته محسوس شي نو شکوي او شکایتونه ښه نه دي. البته چا سره ظلم وشي او هغه بیا شکوه کوي او د هغه بدي بیانوي نو خیر دی. حاکم ته بیانوي یا داسې چاته چې خلک ته ځان وساتي. الله وایي لا یحب الله الجهر، نه خوښوي الله تعالی جهر بالسوء په بدۍ سره من القول د وینانا الا من ظلم، مگر جهر د هغه چا چې په هغه ظلم شوی. من احدین، علامه سیوطی من احدین راو باسی اشاره کوي دې خبره ته چې جهر مصدر د فاعل غواړي نو فاعل څوک دی؟ فاعل کې تعمیم دی. الله جهر دې چانه نه خوښي نو فاعل ذکر ک ای یعقب علی. دې کې غرض دفع د اعتراض ده. خلاصه د اعتراض ده چې الله محبت نه کوي نو محبت خو میل القلب الى المحبوب ته وي، او عدم محبت عدم میل ته وي، او میل القلب دا خو پاکستانو کې راځي والله خو د جسم نه پاک دی. څنګه وایي چې الله محبت کوي او الله محبت نه کوي؟ نو جواب دا دی چې ای یعقب علی، خلاصه دا ده چې میل القلب ملزوم دی او لازم ور سره احسان کول دي. الله چې چا سره محبت کوي معنا احسان ور سره کوي. تاسو په پوښتنه او محبت ور سره نه کوي، عدم محبت دا ملزم دی، لازم ور سره عذاب دی. نو یعقب علی عذاب ور کوي پدې الا من ظلم. دلته اوس اعتراض دی، هغه دا دی چې دا من ظلم دا استثناء ده د جهر نه. الله جهر نه دی خوښ مگر من ظلم یې خوښ دی. دا خو من ظلم خو ذات شي، استثناء د ذات رااله د وصف نه، او جهر خو وصف دی، حدث دی. سوال باندې پوه شئ؟ دو جواب دي. یو جواب دار چې عبارت په حذف د مضاف سره دی مجاز په حذف وکړي او مجازم په جانب د مستثنا کې وکړي. داسې وایي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا جهر من ظلم. استثناء د جهر به د جهر نه راشي، استثناء د خاص به د عام نه راشي. دیم قول دا دی چې تعویل په جانب د مستثنا کې وکړي، مستثنا منه کې وکړي، او تعویل هم څنګه وکړي؟ مجاز په صيغه وکړي. جهر مراد مجاهر واخلي. لا يحب الله المجاهر بالسوء الا من ظلم. الله جهر کون کې په بدای نه دی خوښ مگر هغه څوک چې ظلم پیښوي. نو بیا استثناء د ذات د ذات نشي، استثناء د عام خاص بشي د عام. فلا يؤاخذه بالجهر به، الله نني سي دې چې جهرو کی به په دې سره. څنګه بیان یخبره چې خبرداري ورکړي د ظلم د ظالم نه، وي دواله او خیره ورته وکینو دا خیر دی. بعضی وایي د دې نزول دی او خاص واقع بارک شوی سره د چامل مشوي
د قدر نو کړي نو د بیا ارزه کی شکایت کاو الله دا راولېګه داسې مکوي وکان الله د الله تعالی سميع لما يقال عليما بما يفعل ان تبدو کتا سخکار کوي خیرن خسیزنا من اعمال البر دا عملونه د نیکینا دا ښکار کوي او تخبوه یا پټوي اخفای کوي اخفا سمانه تعملوه سر دا کار کوي په پټه او تاکوان سوین یا عفو کوي د ظلم د ظالمنا دا ډېر بهترین کار دی فإن الله کان عفوا قدیر الله پکون کې او قدیر دی قدرت لرون کې دی ان الذين يكفرون بالله یا کسان چې کفر کړي په الله باندې او رسول پر رسولانو د الله او یریدون او دا غواړي یفرقوا بین الله او رسوله چې جدای راولي د الله او د رسول په منځ کې څنګه جدای خو پکې شته کنه واجب دی او رسولان ممکنات نا بیا یومنو بی دونهم چې په الله ایمان راوړي دونهم نه پر رسولانو تفریق د ایمان دی ويقولون واینا منو ببعض منګ ایمان لرو په بعض د پیغمبرانو ونکفر ببعض نو منګ کفر کو په بعض منهم د دینا ويريدون دیراد لري ان يتخذوا چونی سی بین ذالک بما بین د کفر او د ایمان کی سبیل لارا الکفر والایمان کی اشاره دی خبره توکړه بین مضاف کی متعدد تو غیر متعدد ته مضاف چوي چې ذالک ده جواب کوي ذالک کی اشاره متعدد ته سبیلا طریقا یذبون الی د سلارا چې دی زی پاغه باندې اولئک دا کسان هم الکافرون قام دی کافران دی په حقا دا حق په ترکیب کې څه واقع شوی دی دا هغه مفعول مطلق دی چې پہله حذف کیږي په حذف وجوبی سره ځکه دا مصدر مفعول مطلق دی مؤکد دی د مضمون د جملې لپاره قبل او چې مخکې ده د جملې کې دوه حیثیت لري اولئک هم الکافرون کی یو کدی ته وګورئ چې دا اخبار د باری دی نو حق ده باطل احتمال پکې نشته کنه صدق د کذب احتمال پکې نشته کنه نو حقا به هغه مصدر شي هغه مفعول مطلق بشي چې پہله حذف شوی دی په حذف وجوبی سره اولی ځکه دا مؤکد دی د مضمون د جملې او لا محتمل له غیره او د دین غیر پکې د بل څه احتمال نشته د حق نه بغیر پکې د بل څه احتمال نشته کنه دې د تاکید لنفسه وای څه ورته وای او یاد ده چې اولایکم الکافرون دې نفس جملې ته وکتل شي قطع نظر د دې نه دا اخبار د باری دی نو بیا نفس جمله چې د احتمال د صدق او د کذب دواړو پکې د حق او د باطل دواړو پکې نو بیا به حقات تاکید شي د مضمون د جملې چاہے کې احتمال د بل سهومی نو بیا به تاکید لغیره شي څه بشي تاکید لغیره بشي واتدنا للکافرین او موږ تیار کړه کافرانو لپاره عذاب مهینا عذاب زایحانت د اهانت والا او عذاب النار چا عذاب دور دی والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل بالله په الله او رسول په پیغمبرانو کلهم پټولو ولم يفرقوا جداین کای بین احد فما بین دیو کی منهم د دین اولئک دا کسان سو پيوتیهم اجورهم زرد چلا باور کی دی تاجرن د دی یوتیم بنون ولیان نوتیهم قرتم استاو د یوتیهم مستا فاعل به الله اجورهم به مفعولی ثواب اعمالهم اجر مراد ثوابنا د عملونه دی وکان الله غفور الاولیاء رحیما باهل طاعتی یسالک اهل الكتاب دا حسین عدن د اهل کتاب او سوالات ذکر کړي او دا غي د لپاره سزا الله ذکر کړي این عدن سوال داو یسالک سوال کوي تا اهل الكتاب د کتاب خاوندان يهوديان ان تنزل علیهم چې تنازل کې پدی باندې کتاب من السماء یو کتاب د اسمان نا او سوال دار چې کتاب خدای اسمان نه نازل شوی قران کنه جلال مولا جواب کی جملتن एकदम راولي تمام ذل علی موسی لک څنګه چې په موسی نازل شوی تان نو جملتن نو دا سوال ولی کوي سوال خو څه خبره نه ده الله زجر په مقام کې ولی ذکر کوي الله جواب کی تان نو تن دا جلال مولا وی تان نو تن دا دا سوال د تان نو تو د عینات او د زد د وجنه کړو
پین استکبرت ذالکا فقط سالو پین استکبرت را باسی اشاره دی خبری تکی چی فقط سالو دا جزا دا و شرط مقدر دی و پاپ کی پسیحیه دا پین استکبرت ذالکا کتال دا خبر اللہ یا گنی چی تان دا تپوسی نکین فقط سالو موسیٰ اکبر پتقی سر دوی تپوسی نکڑیو دا موسیٰ علیہ السلام نے سوالو نکڑیو اکبر من ذالک لوی دا دینا لوی لوی خبر تپوسی نکڑیو اگر سینہ غٹا کڑے و تم سینہ متنگوا مطلب اداش او سوال دار سالو دی خود دی زمانہ کی دی موسیٰ کما زمانہ کی تیر چوئے دے دی خود تپوس نو کرے چکم دا نبی علیہ السلام نے تپوس کرے جواب کئی ہے باو پلارانو دی دیو دی پاگو تپوسی نا رازی دی دسی دلکہ دوی چکڑی اعظم من ذالک اکبر من ذالک مانا اعظم من ذالک اکبر مانا پا اعظم سر کئی اشارہ دی خبر تے کئی اکبر پا عدد او کم کی استعمالی گی او عظمت دا پا کیب کی استعمالی گی او دلتا غٹ کمی غٹی مراد دی پا کم کی کا کیب کی مراد دی کنے کیب کی لوئی لوئی خبری نسوال دارے چا اکبر پا مانا دا اعظم سر دے یو دا بل پا زی کی استعمالی گی کنا اغٹ 600 اغٹ تپوسی چرے موسیٰ علیہ السلام نکڑے فقالو ارین اللہ جہرتن دیویرے منگتو خواہی اللہ جہرتن آیانا نخکارا نظم سوالو اور سوال بدو کنا دیر غٹ سوالو تعنتو فخذتو مسائقتو نیولدوی تندر سائقہ الموت مرگ اقابا لہو عذاب دید پار مرگ دا جل نو مرگ دا عذاب پی ظلمیم پا سبب دا ظلم دا دی ہے ستانتو پی سوالی چی دی تانت کڑیو عنادی کڑیو پا سوال کی سمت تخذل اجلا بیاونیو دیس خے الہن پخدائی توب سرام مفلیسانی دے گوئے من بعد ما جاتم البینات پس داغینا چراغریو دی توازیت لائل موجزات علا ودانیت اللہ تعالی فاپونان ذالک منگا پکڑی و دیتا ولم نستاسلم بیخ کریم دا دین وکڑی واتینا موسیٰ منگور کڑیو موسیٰ علیہ السلام لرا سلطان مبینا تسلطن بائنا سلطا و غلبخ کارا ظاہر علیہم بدی ایسو امرہم چی موسیٰ علیہ السلام مرک دیتا بی قتل انفسیم پو وجرد زانون دی توبتن پاتاو دیتا بیداری اکڑد موسیٰ علیہ السلام ورفانا منگا اچت کڑے و فوقاں برد دین تورا غر الجبل بی میساقیم بی سبب یخز المیساق علیہم فسبب دا خستلو دوادی پا دیبان دلی اخاپو چود ریگی ویریگی پا یقبلو دواد قبول کی وقلنا لهم منگویری دویتا وهو مزلن علیہم پتا زیال کی چدا غر پر پا دیبان دی سورے ولاڑو پے ادخل الباب سجدہ داخل شے باب دا قریتا پا حالت دی سجدی کی تاچے پہ پوشی دلتا خطا شوے دا خبر وهم ذلن علیہم دا قرآن دا سیاق و دا سباق نخلاف غری چی پہ اوچت کن غری پہ ولی اوچت کن دیکھا تورات تی روڑو کن او دیویلی دا گرانی خبری دا منگی نمانا نور زینو کی مخی تیر شوی کن نو غری پہ اوچت کن اور چی غری پہ اوچت کن صد پارے اوچت کن وعدائی تواخی دا غر پہ برا ولاڑو خذو ما تیناکم بقوت واسمعو خذو ما آتیناکم بقوت واسمعو قالوا سمعنا وعصینا وشربوا فی قلوبهم العجل صحیح شو نو چې غر په بر ولاړو کوم وعده دی واخیسته وعده د عمل به تورات چې په دې تورات په عمل کوي او ادخل الباب السجدا دا خو بل مسله ده چې ریحات تلاړ شي بیت المقدس ته دی خو د غر د چګېدو سره سو ربط نشته دا واقع مختلف واقعي دي بیل شي دي با ډېر زمانہ ډېر کلونه وروسته دا واقع راغلی ده هغه بیل زمانہ کې ودا بیل زمانہ کې و مزل علیهم ودخل الباب چې غر په اوچت کړو چې په دې دروازه ورننه نوځي دي خدا مطلب شو غر خو د دروازې ته نه وته د پاره نه اوچت شوی چې په زور ورننه وستل غر ته د پاره اوچت شوی چې تورات حکمونه ومني تاسو په پوښتنه ګوري ورفانا فوقهم طور بمیثاقهم دا مزمت یو مزمت شو یو ځای ذکر دي یو ځای ذکر کېدل نو مطلب دا نشي چې واقعیا دا واقعي متعدد دي او وقلنا لهم ادخل الباب سجدا دا بل مزمت ذکر کوي د خلک دي چې خدای ورته ویلو
د موسی علیہ السلام په ژبه باندې چې تاسو دې خار ته ننوځئ په سجدې باندې دوی په سجدې وننوتل او الله ورته لا تعدو فی السبت او دوی بیا هم چې کوم دی په سبت خالی فرض باندې کباب نیولي وو بیا خو غر په اوچت و دوی خالی فرض کباب نیول د لا تعدو فی السبت هم پکې راغی دا کباب په وخت کباب په کوم وخت کې راغله تاسو به پوښتنه کنه چې دلته څه وسوي ده خطا ده دا ځان سره یاد ساتئ د مولیر ماما نه دی دې ذکر بل ځا ماما نه ګوري وهو مذل علیهم ادخل الباب داخل شي باب تا باب القريه الف لام ایوز د مضاف الیه نه دی او یا الف لام حدید باب د قریه مراد ده دا قریه کومه قریه مراد ده ریحا یا بیت المقدس سجدا په حالت د سجدي کې سجود انحناء سجده د انحناء به څنګه وټیټي وقلنا لهم مغویری دی تعالی تعدو فی السبت خالی پرز باندې تجاوز مکوي او په قرات کې په فتحې د عین سره راغلي ده ها او په تشدید د دال سره لا تعدو او اصل کې لا تعتدو دی خو تاپ دال شوی د دال په دای په کې غان د تا د پاسه کې بدار کې لا تعتدو په سبت په خالی پرز بي استیاد الهیتانی بي چې تاسو کبانو نسای پدې کې واخذنا منهم من غاخي سوا د دینا میثاقا غلیظا وعده مضبوط علی ذلک فنقذوه دی وعده ما تک وبما نقضهم میثاقهم فسبب دما تولد دی وعده د دی لرا نقضهم کې نقض مصدر مضاف فاعل ته میثاقهم مفعول شو ما زائده د په بما کې په نقضهم کې او اول بعد سببیت د پاره ده او مطلب دا چې جار مجرور څخه چا پورې متعلق دی د محذوف پورې اے لعناهم بسبب نقضهم فلعناهم پس موږ دې لعنتيان کړیو بنقضهم بسبب نقضهم په سبب د ماتول د دې سره لعناهم په پکې پټ دی ها او دانو ټول د لعنت د پاره چې کوم دی الل ولم لعنت په کړو علت داد چې نقضه میثاق و کفر بیات الله وقدم الانبیاء بغیر حق وقولهم قلوبنا غلف وبكفرهم وقول مريم بهتانا عظيما وقول منا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم دا ټول علل دي د دې لپاره چې لعناهم اوس تاسو په دې ځای وكفر بآيات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبيانات دي نبی علیہ السلام لرا قلوبنا غلف زلون زمن ډک دي غلف دک لا تعي کلامک استا خبر نزد کی ځان مونږ ته مستړی کوا زمنګ زلون ډک دي غلف تا معنا د معنا دار چې غلف جمع د اغلب دا او یا غلب جمع د خلاف دا پردی ته وای زونه زمنګ په پردو کې دي ناسنت تم اغلب ځکه وای چې پرده کې نو غلب زونه زمنګ په پردو کې تړل شي یا ځان مستری کوي دا مطلب ځان موږ ته مستری کوي دا مطلب دار چې زمنګ لوخه د علم ده غلب معنا لوخي د علم دی منګه مولاتو خلق من نزد کوي منګه ته کتاب راکړي چې ته موږ له خبرې کې موږ خپل ملایان بل تبع الله ختم الله بلکې الله مهله غولې دی علیها بذلن د دی باندې بکفرم فلا تی وازن نزد کوي واز فلا یؤمنون الا قليلا ایمان لري مگر لک د دین عبد الله ابن سلام واصحابي وبكفر په سبب د کفر د دی باندې ثانیت بی عیسی وسوال دی دا بی کفر مخکنه او دا بی کفر دا قات بی پغولنی او کفر بیات الله باندې نو بیا یادې د پاته څه ضرورت شو یاد د بای وکړم د جواب کوي وکرر الباب بای مکرر کړه للفصل بینه و بینما او تفالی چې فصل راشي ما به دا غسکی پابند د کې پابند دا سکی چې دا پای باندې اتب شوی دا فصل راشي فصل راغلی دی ګوري د دې په کوپرهم او د هغه کوپرهم په من کې په بل تبع الله علیها سره فصل راغلی دی نو اعاده د بای وکړه او دغه وجه دا چې هغه کفر مستقل دی او دا کفر مستقل دی هغه نه کفر بیات الله مراد دی او د دین عام کفر مراد دی او د دې دیم کفر نه کفر به عیسی مراد دی
وقول مالا مریم او قول د دې په مریم باندې نسبت د دې مریم ته بهتان نازیمه قول نرسته چاله راشي په معنا د نسبت سره او نسبت د دې مریم ته بهتان نازیمه لوی بهتان لوی بهتان څو هي سورمو حابس زنا چې په زنا باندې وشتل چې دا زناکار ده وقولهم انا قتلنا المسيح وانا ددوی مفتقرین په دازل کې دې فخر کاو چې انا قتلنا المسيح یقینا موږ وجل د مسیح صاحب مریم رسول الله پیزامه دا پیزامه رسول الله پیزامه متعلق رسول الله پورې نه دی ګوري پیزامه انا قتلنا دی ویلي وقولهم پیزامهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مریم د دې ځام داو چې موږ وجلې دي حقیقت کې خو نه وجلې ای به مجموعي ذالک په دې ټول خبر باندې عذابناهم قال الله تعالی تکذیب لهم فی قتلی وما قتلوني وجلې د عیسی علی السلام وما صلبوني پانسی کړه دې دلرا ولکن شبیا لهم لیکن ګډوډ شوی و دا قصه دی لرا مشابه شوی دی لرا مقتول او والمسلوب او پانسی شوی سره هو صاحب او ماغه دې مرګره او قصه مې تکړه وکړه دې مرګره شبها بعیسی دا جرمجو متعلق د تر شبها پوری مشابه کړل شو دا مرګره د دې عیسی سره الق الله علیه شبهه الله په دبانې شبهه د عیسی علی السلام چولې په ظنوه یاو دی ګمانو ک په دبانې یاو د عیسی علی السلام او وی واچو یو روایت تاسو ده نورم پاکستان و ان الذين اختلفوا بیا کسان چې اختلاف کړي په بار د عیسی کې له شک کې منو خامخا په شک کې منو من قدی حيث قال بعضهم بعضي لما راول مقتول چې مقتول ولید الوجه وجه عیسی مخ د عیسی ده والجسد ليس بجسدي فليس بي نه ده وقال اخرون بل هو بلکې دې به عیسی ده مالهم نشد دی لر به معنا بقدری بار فاضل مضاف سره من علم اس علم الاتباع ځان مگر تابعداري د ځوان علم ورسره نشته اتباع ځان ورسره نشته دا مستثنا متصل نه ده منقطع ده ځکه اتباع ځان خو علم نه کنه استثناء منقطع ده لکن يتبعون فيه الظن لیکن دوی تابعداري کوي په دې کې ځان الذي تخيلوه هغه ځان تخيلوه چې دوی داغه خیال او ګمانونه کوي وما قتلوني دی وجر عیسی علی السلام یقینا په یقین سره د یقین هاري مؤکده ده نه په قتل بل رفعه الله الی بلکې الله او چت کړي دی الی خپل ځان طرف ته سوال دار چې علاقه خو جهاد ته اشاره شو چې الله ته جهاد تا جاردار الی مکان الیه معنا ده الی مکان لا حکم فيه غیره دسه زه ته چت کړي چې الله د فیصله نه غیر پکې بل چا فیصله نشته دای مطلب وكان الله عزيزا في ملكه حكيما في سنه وان من اهل الكتاب ان فمانا د ما سره نافيه ده وان من اهل الكتاب او نستهيس اهل کتابنا احد اسو کې الا ليؤمن النبي مگر ایمان براوړي په عيسى عليه السلام باندې قبل موتي مخکې د مرګ د عيسى عليه السلام نا قبل موتي اي الكتابي مخکې د مرګ د کتابینا هر کتابي چې مرکیږي اهل کتاب ځکه په وخت کې ورته معاملې ښکار شي چې عیسی علی السلام نه دی وجل شوی او هغه خو د رښتیا او پیغمبر و داسي او بیا په دې وخت ایمان راوړي هینا یعاین ملائکه الموت چې کله دی وګوري ملائکه د موت فلاین په ایمان او بیا خو د ایمان ګټه نه رسي کافر به مړ یا قبل موته کی ضمیر چا تراجی د کتابی دا وای من اهل الكتاب تاسو به پوښتنه دایم قول دار چې موته کی ضمیر عیسی علی السلام تراجی ده او قبل موت عیسی لما ينزل قرب الساعه كما ورد في حديث که حدیث کی چراغری بخاری شریف روایت ده معنا بدا چې اس کاهری کتابی بنئ مگر ایمان براوی برابر قبل موتی مخکې د مرګ د عیسی علی السلام کوم اهلی کتاب چې هغه وخت کې موجود ټول په عیسی علی السلام ایمان راوړي نبی هغه په دې وای من اهلی کتاب په دې اهلی کتاب په دې تعمیم کې به بیا تخصیص وشي د هغه زمانه اهلی کتاب به مراد سیچو او کله موتی زمیر کتابی تراجی شي نو بیا به تعمیم هر زمانه اهل کتاب به مرادی د مرګ نه مخکې به ایمان راوړي خو نه به قبول و یوم القیامت د قیامت ورځ یکون وی عیسی علی السلام علیه بدی باندې شهیدا گواه بما پاس پالو چې دی کړی دی لما باسیل مکتل گل سے ودی تا فبظلم نه بسبب ظلم بسبب د ظلم سره د کسان نه د یهودیان دي هم اليهود او یهودیان دي حرمنا علی منگا بنکڑی پا دیبانی طیبات پاک چیزنا و حلت لهم چلال شوی دیتا یلتی پی قولی حرمنا کل ذی زفرین سورة الانام کے براش چلایا و بصدیما پا سبب دمنا قول دی الناس خلق لران سبیل اللہ دا اللہ دلالنا
اشاره کوي صد متعدد یا مضاف ده فاعل ته چې هم ده او مفعول حذف ده دینه سبیل الله نه دین مراد ده کثیرا صدن کثیرا دا مفعول مطلق ده کثیرا د صد پارا وقت مربا په سبب د اخیستل د دې سید لرا وقت نو انو د اخی سره دی منشوی دی دا غینه په تورات وکریما په سبب د اخیستل د دې اموال الناس مالون د خلق لرا بالباطل بالرشا پر رشوت په حکم په فیصلو کې واتتنا للکافرین تیار کړه کافرانو لرا منهم د دین عذاب الیما دردناک مولم عذاب ورکون کې لیکن الراسخون لیکن هغه مضبوط خلق چې ثابت دي په علم کې د دین الک عبد الله ابن سلام والمؤمنون مؤمنان مهاجرین او انصار یمنون ایمان لري بما په کتاب انزل الیکتات نازل شوی وما په کتاب انزل من قبل اکتان وړاندې نازل شوی دي من الكتب دي کتابنا والمقیمین الصلاة او دی ودرون کې د مانځ دي والموتون رست مرفوع ده والمؤمنون مرفوع ده مخي والمؤمنون مرفوع المقيمين بمن کې منصوب راغی دا ولی وای دا نسب ده په مدح سره دا منصوب ده په مدح د وجه او امدح المقيمين الصلاه اسلوب بدل کړي د مقيمون الصلاه ډیر صفات راشي ترتیب بدل شي وقرئ بالرفع فرفع سلام راغله ده والمقيمون الصلاه بقره دي پکې والموتون الزکات اور کون کې د زکات دی والمؤمنون بالله ایمان لرونکي په الله پر ورځ د آخرت اولئک سنوتیم او دا کسان زرد چې موږ ورکو اجر نظیم سنوتیم په نون سره راغله په یا سره سيوتی ماجر نظیم اول جنت در شریف وای